د مټې ته راغی. اوس د مټې د خلکو د ایماندارۍ سوال دی. داسې نه ده الله باچا په فضل سره زما تعلق د دواوې د خاورې سره دی. په MC2 کې MC2 به هم دله ګټو، خپل خپل سټیشن یې خپله خپله ګله به ټینګو، دا به ګټو انشاءالله. خو یو څه دی چې خصوصا د مټې خلک رښتیا خبره دا ده چې دغه کم د عزت د اعتبار او کم دا د عزت شمله تاسو ته راغلی ده، نو خدای کړي خیر زما تاسو ته یو سوال لرو چې دا ناس خلک هم په ایماندارۍ باندې پاتې او په دغه ورځ باندې نه صرف زمونږ مطلب دا دي سړي بلکې زمونږ خویندې او میندې دا ټول به اکټیو کوئ، دا به برابروئ او دا به پولینګ سټیشن ته بوځئ او انشاءالله العزیز چې زه درته دا مبارکبادي درکوم که خدای کړي خیري نو په 12 تاریخ باندې به انشاءالله که ژوندو او زم ژوندی یم او تاسو هم ژوندي وئ انشاءالله په دې مټه کې او په دې دعاوه شوکدر کې به که خیري جشن کوو د خوشحالۍ د تشکر. دغه څو خبرې مې ځکه چې ملګري مې نه پرېږدي، خو زه درته هغه یو شعر 2-3 ټکي شعرونه دي دا راته ته ویم او دې باندې به پورې سوچ کوې او د غیرت او پښتو به ځان کې راولې. موټې خوره د وطن به پرې ورنه کم که په سر د ځمکې هر وطن ختن شي او خپله خوره به په خپلو وینو پالم که حاجت یا قرباني زما د تن شي او که دشمن زما برې یوړ محبوبې ستا پړونې دې زما د تن کفن شي. د محمد جان خان د خبرو نه پس اوس زه د خپلو پیکه بایس منتخب موږ ته انشاءالله هغه ته خواست کوم چې اکبر خان ته چې ابویا ته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جناب صدر الناس وما دير قدردان وقومي وطن فاتح صبي مشر سكندر حيات خان شيخو محمد جان خان ملتان خان روزل خان او شاهد خان دا ټول چې څومره ناست دي ارشاد خان او ټول چې کوم ګلمانه دي دغه او زما د مټې او خاص کر د غریب آباد عزتمند قدردانه همزولو کشرانو زه تاسو ډېره شکریه ادا کوم چې په ډېر سخت وخت کې څنګه باران شو او ګلۍ دلته وشوله او بیا هم تاسو چې دی دا سیټونه پرې نه ښودل دا کورسۍ مونږ بل ځای ته هم یوړې او واپس هم راوړې خو تاسو د دې ځای نه ونه خوځېدی او زمونږ د یو ډېر خوږ دروند مېلمه استقبال ته په باران کې په ګلۍ کې دلته ثابت قدم وی او زما وروڼو زه خبرې درته ډېرې ځکه نه کوم چې محمد جان خان هم درته ډېرې ښکلې خبرې وکړې او اصلي خبرې به زمونږ مشر سکندر خان هغوی به تاسو ته سیاسي خبرې کوي. زما خو دا کلی دی او زه دا یوه خبره کوم د مېلمنو ته هم کوم او زمونږ د خپل خوږ قاید ته هم کوم چې تاسو ته پته ده چې ما ته په دې مټه کې زه وګرځېدم ټول کوڅه په کوڅه م وګرځېدم ما ته پکې څه داسې تیاره ښکاري نه چې ګینه هغه مونږ ته ووایو چې یاره دې سړي له مونږ ورکړو چې دا مونږ خپل همنوا کړو خپل همدرد کړو او زمونږ په دې لارې ځان سره روان دي. دا چې کوم لږ ډېر خلک وو نو دغه اوس مونږ له رام للو او را روان هم دي او زما خیال دی چې دا 8 ورځې تېرېږي نو نن چې د دې مټې د دې خلکو کومه جذبه او کومه مینه را زه په دې نه پوهېږم لکه دا واړه دا ماشومان چې او دا سبا اختري او دوی ورته د شپې نه او خاص کر ټیمانو کې هم کاڼې چول او خوشحالۍ او روان دي او درز او
اختر ته خوشحالېږي. نو نن ما ته دا مټه داسې ښکاري، زه د خپل خوږ قاید ته هم دا وایم چې دا مټه نن ما ته داسې ښکاري چې ما ته خدای وکړه پکې داسې څه شي وینم زه چې ګینې یاره دا زموږ خلاف روان دی او دا ټوله مټه دي به پکې او هغه هم پټ به پکې څه خلک وي، خو چې یو سړی په ښکاره د چا دغه نشي کولی، سپورټ نشي کولی، د چا تایید نشي کولی، نو د هغه پټ اوسېدل څه معنا نه لري. زمونږ دا وروڼو تاسو ته چې څومره مشکلات دي نو هغه ما ته پته را چې زه ستاسو د دې کلي یم. زه تاسو ته دا نه وایم چې ګینې ما دا کړي دي یا داسې به زه کوم، خو تاسو نه پټ پناه نه دي. اوس د دې مټې زه سکندر خان ته چې زمونږ خوږ قاید دی د دې پارټۍ او صوبایي قاید دی، مشر دی، آفتاب خان خو سنټر کې ډېر لوی زمونږ مشر دی. نو دا خبره ده چې دوی ته زه دا یو دوه درې خبرې دي دا ورته کوم، او د ټولو نه اهم خبره دا ده د بدقسمتۍ نه دا ګیس آفتاب خان دلته راوسته، مټې ته یې داخل کړ، خو د بدقسمتۍ نه بیا ورپسې زر داسې حکومت راغی چې هغوی په هغې باندې خپه کېښوده. دی نه غوښتل چې یاره په دې باندې زمونږ د خوږ قاید آفتاب احمد خان شیرپو صاحب دوم وشي. یا ظالمانو دا خو هغه کوي یا بل یې کوي، خو زه تاسو نه رانشئ که نه، تاسو به دې مټې له دې 5 کالو کې دا ګیس راوستي وکړه. اوس دوی وایي چې موږ به داسې کوو، تاسو به اوس څه کوئ؟ ځکه چې وخت خو تاسو 5 کاله تېر کړه که نه، تاسو د مټې دپاره څه وکړل؟ دا یو ګیس هم تاسو پوره نه کړ چې په کوم ځای ولاړو ګیس راورسېد او په کوم ځای ولاړ دی هغه ځای باندې اوس هغه پایپونه دي او ولاړ دی، نور دوی پکې څه زیاتې ونه کړه چې ګینې یاره یا مالې ته یا یو کندي ته. دا ډېر لوی کندی دی، یعنې دا څومره خلک راغلی دی دې غریبانانو ته هغه ځای هغه پایپ لاین راغلی دی خو ګیس ورته نشته دی. زما دا کوشش به وي او زما دا ضروري هم لره چې ګینې زه الیکشن خامخا وګټم، نو زه به دا کار کوم. دا تاسو تسلي لرئ چې زمونږ مشران داسې مشران دي چې دوی په دې باندې نه دي چې ګینې موږ به الیکشن ګټو نو دوی به دله کار کوي. دا ولې دوی مخکې په حکومت کې اوسو چې دا ګیس دلته راغی نو دا حکومت کې حکومت خلک د حکومت خلکو تاسو لا دلته ګیس راوسته څه وکړه؟ دلته که دا ورکوټي کارونه وي، یو خو ما هم هر وخت په سړکونو باندې پارلت غځو دي ستاسو دپاره چې بجلي لاړه او بجلي راله، هر وخت زه تاسو دپاره په سړک باندې زه ناست یم. خو دا خبره ده چې اوس د داسې یو پارټۍ حکومت که خیر را روان دی چې تاسو به وینئ چې د دې مټې نه لکه د جنت خو ته دا نه وایم چې د مټې نه به جنت ساشي یا به د دې علاقې نه یو جنت ساشي، خو زه به ځکه چې جنت په الله تعالی اساس کړی دی، د هغه مقابله خو موږ نشو کولی، خو موږ دا ویو چې د دې ټولې حلقې نه د دې ټولې دعاوې نه د دې ټولې علاقې نه به یو باغ زموږ جوړ کړو چې هغې کې به عبدالاکبر خان زنده‌باد، عبدالاکبر خان زنده‌باد، آفتاب احمد خان شیرپو زنده‌باد. زه دوی ته دا دغه کوم انشاءالله چې دا پایپ لاین په کوم ځای کې پروت دی او سوال ورته کوم او امید دی راتلونکي د دې صوبې چیف منسټر وزیر اعلی چې څه ویلی شي هغه که خیر زمونږ سکندر خان وي او موږ دا وینو چې په دې صوبه کې دا ټولې پارټۍ تاسو ولیدې دي، خلکو مو ولیدي دا اړونه یې تور دي، دا اړونه یې ماړه دي او هغوی اوس په ټرانسفارمرو او په داسې یو خبره ده، یو خبره درته دام کومه چې داسې خلک راخواره شوي دي چې یو دوه درې ایجنټان دي او هغوی ته وایي چې دا 300 روپۍ تاله او 1200 روپۍ ماله سړی راوله چې زه ورته په خپران به موږ ته لاس ږدي چې اوټ به موږ له راکوي. بالکل د دغې نه بل د دوی یو بل پلانینګ دی، یو پروګرام دی. دوی دا وایي چې مټې دا خلک ډېر
د دوی نه مایوسه شوي دي دا څومره چې ولاړ دي نو وایي چې د مټې خلک موږ له خوټ نه راکوي خو اوس په تاسو ته دا وایي چې یاره موږ له شناختي کارډونه راکړې چې موږ دله دا بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې پیسې راوباسو دا دله وکړو نوکرۍ دله پیدا کړو نو دا یو خبره ته کوم وروڼو چې شناختي کارډونه که د زنانو وي او که ستاسو وي دا به چاله نه ورکوئ ځکه که دا م ورکړې نو هغوی په دې پوهېږي چې اوټ خو موږ له نه راکوي خو زه ما یادوي چې د دوی دا اوټ د ده دا اوټ خو به ضایع شي که نه چې تاسو سره شناختي کارډ نه وي نو اوټ خو بیا نشئ اچولی نو دا احتیاط به تاسو کوئ او که خیر دا مقابله به مونږ داسې کوو چې دوی به د دې مټې نه دومره خفه ځي ما ته پته راکړئ خیر دې مسلمانان دي خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي خو دوی به د دې مټې نه که خیر په 11 تاریخ داسې چې په زړه بیا چل کېږي ځکه چې دوی به د مټې دوی که زموږ نه په شب قدر کې په یو ځای په بل ځای د نورو د خپل حلقه کې نورو کلو کې که دوی زموږ نه یا به ترې موږ ګټو یا که دوی ګټیم نو په 100 او 200 اوټونو به ګټو او دا ما ته نن زمونږ یو ډېر خوږ مهربان او زموږ ډېر ښه دوست هغه راته وویلې چې یاره تاسو د مټې نه یو 2000 لیډ والې نو بس بیا ما تا ته د اوس نه مبارکي درکړه چې دا صرف تاسو ګټلې دي زما وروڼو دا 4000 اوټ خو به چې زه د ناظمۍ په الکشن کې ولاړم هم ما غشته او هغه وخت کې د مټې 9.5 اوټو او 15,000 اوټ په چې پکې پول شو نو ما به 4,000 او څه د پاسه 4,000 اوټ اخیسته اوس د مټې اوټ موږ ډېر زیات جوړ کړ ډېرې خوارۍ مو کړې او هغه موږ 15,500 ته ورسوو خو همت به دا کوئ چې تاسو اوټ پول کې چې اوټ پول شو که نه نو زمونږ د دې مټې به که خیر 80% اوټ به زمونږ وي انشاءالله او دغه 15,000 لیډ چې دی که نه دا چې داسې د اسمان نه راکوشي نو هم یې نشي پوره کولی که خدای ته منظور وښیي نو بس زه تیاره کېږي ماښام دی او زه دا خپل تقریر په دې ځای ختموم او دا زما ستاسو د دې مینې ما سره خدای